نو فتبعونی زما تابعداري وکړئ. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام تابعداري دا په هر څه کې پکار ده. یو تو ګوره بعض بدعات علماو کې راغلي دي، عوام خو پرېږده، علما په دې کې مبتلا دي. د تعزیت په موقع باندې موږ څومره ناروا کوو. مړی به لا ښخ شوی نه وي، مړی دفن شوی نه دی، د دعا دپاره اعلان مه کوه. مړی لا دفن شوی نه دی، دعا ورته ولیکې. څه دپاره دعا کې لاروره مړی لامبولی شوی نه دی، دفن شوی نه دی، او دی چغې شروع کړي دعا ورته وکړئ، دعا ورته وکړئ. بیا وروره چې مړی ښخېږي، مړی چې ښخ شو د تعزیت طریقه زده کړه چې جنازې له یو ځل لاړې بس بیا دوباره تعزیت تلو ته څه حاجت دی. وروره خلکو کم کم تکلفات په دې تعزیتونو کې جوړ کړي دي. د مړي د کور نه 3 ورځې خلک لګیا یو خوراکونه کوي. او ظالمانو دا افسوس مقام دی. دومره سوچ خو لږ انسانانو له پکار ده چې دا مونږ څه کوو. آیا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وه؟ جنازه چې وکړه د مړي کور ته بیا مه جمع کېږه. دا په غمونو کې کرسۍ رابار کول، کټونه رابار کول، ټینټونه لګول، شربت تقسیمول، چایانې تقسیمول، دا ټول رسم و رواج کې راځي او د بدعاتو زمرو کې داخل دي. دا ګناه دی. مسلمانان خو دې نه خبر نه دي. هر سړی چې وروره هلته کې لړ شي تکلفات دي. یو خدا چې یو سړی لاړ 3 ورځې واغې ته پروت وي، د خدای ظالمه تعزیت له چې اول خو ټول کلي نه دي پکار چې خپل خپلوان نه صرف بلکې پردي ټول کلي را په مخ وي. نه، تعزیت له د هغه سړی لړ شي، هغه سړی د دعا د مړي ته لړ شي چې هغه سړی کم از کم په سخو پسماندګانو ته خو د هغه په تلو سره تسلي میلاویږي. دا نه چې هر سړی روان دی، هغه خلک د لړ شي چې پسماندګان بس د هغه په تلو خوشحاله شي. زه خروره بیا چې لاړې نو ومه هلته کې چې لاړ شي، دا نه چې دیره شه، بس لړ شه او کښېنم په ولاړه باندې خبره د دعا ده بغیر د لاس اوچتولو یې ورته وکړه. نو بهي هغه لبه ګرم وي، خلک ور په مخی، هغه غریبانان 3 ورځې د مړي کور والا د ځای نه لړه کېدو نه وي. هر مېلمه ته به په لار کې ولاړي، هر چا سره به خیر په خیر کوي. بیا به چې یو سړی لړو هغه ناست یې هلته ګپونه به یې لګولي، خپې په خپه اچولي. د مرګ موقع ده د خدای ظالمه، دغه ټایم هم تا ته خپل رب یاد نه شو، دغه ټایم هم ته د دنیا په دې خبرو نښتې یې، د مړېدو څه شان دی نشته. دنیا خبرې او دنیا خبرې دا ناروا دي په دې امت کې راوتي دي. هلته کې چې لاړې بس دعا دې وکړه او نیغ راوځه. نو وروره ډېر خلک داسې شوقیان چې هغه ځي نو د ډوډۍ ټایم له بسي. خلک وایي د چا سترګې وږي، د چا خېټه وږي. خېټې چې وږي یا په ډوډۍ مړه شي، خو چې سترګې وږي یا په هېڅ نه مړېږي. نو بعضې خلکو خو دا پیشن جوړ کړی دی چې د مړي دعا له هغه ټایم ځي څه ټایم چې د روټۍ. نو خلک مجبوره شوی د وروره تنظیمونه راووتلو او د که مړي یو کني هره میاشت خلک 100 یو نیم 100 200 روپۍ جمع کوي. که ناڅاپه مړی وشو نو دا خلک به پسه مړو. دا هم ناروا دي. خو څه به کوې بله لار نشته دومره میلماني مړي کور والو ته چې هغه بیا صرف هغه رشته دار وغیره یا کلیوالې نشي سنبالولی. نو وروره خلک ور رواني او هغه ته ورجمع کېږي. نه، د روټۍ ټایم له مزه بس داسې ټایم کې لړ شي چې نه د چای اوبو ټایم یې نه د روټۍ ټایم یې. دعا وکړه او نیغ ترې راځه. او دام نه چې لړې نو بس بیا دې جګ اچولی دی. یو خو یي د هغه مړي اهم خلک، ماما زامن، پپو زامن، تره زامن، کور والا، خو د هغه ځای خلک دا خو به خو دي. خو کم چې خارجي میلمانه یي، نه د ماما زوی دی، نه رور دی، نه تره زوی دی، نه د ماسي زوی دی، هېڅ هم نه دی. او هسې ګپ شپي دی او راغلی دی او 3 ورځې پروت دی. دا حرام کوي، ناروا کوي. د مړي د کور نه دا مال او دا خوراک خوړل د لپاره ښه نه دي، بده کوي. په هغه مړي والو باندې د بجلۍ بل ستا د وجه زیات شو، د کرسو کرایه پرې راله، د ټینټونو کرایه پرې راله. دا ناروا نه دي. تعزیت رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې طریقه خولې وه. آیا رسول الله مبارک چې وفات شو یا صحابه وفات شو، چا کټونه رابار کړي دي، چا ټینټونه لګولي دي، چا شربتونه تقسیم کړي دي، چا شپې کړي دي، چا هلته کې خوراکونه خوړلي دي، څوک خوراکونو په ټایم کې تللی دی. دا ولې ناروا کوې چې د مړي باندې غم راغلی دی، ته هغه سره امداد نه شو کولی، سخته پې ولې راولې. بیا هلته وروره د دنیا خبرې، د دنیا خبرې، د دین تذکره خو نشته. هلته چې لاړ شي نو بیا یو غم بل دی. یو سړی وایي دعا ورته وکړې نو لاس به اوچت کړي،
نو آبلا ختم کړي بل وی دعا ورته بیا وکړي نو بل وی ټول ورته بیا په جمع دعا وکړي ته په رب یقینو که دا اعلانونه کول د مړي دپاره دا بدعات دي. بیا د تعزیت په دعا کې لاس اوچتولو باره کې احسن الفتاوی کې مفتی رشید احمد لودیانی رحم الله علیه ویلي دا بدعت دی. خیر الفتاوی کې حفیظ جلندری صاحب وی دا بدعت دی. د تعزیت په دعا کې به لاس نه اوچته بس بغیر د لاس اوچتولو وایه الله دې ستا مړی وبخي. الله رب العالمین دې د په ګناهونو د عفو قلم راکاږي تا ته د الله صبر جمیل نصیب کې او نه اخترازه. عربی کې کویل شي ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى وغیر ذلك مسنون. دعاګانې دې وی وایا او رازت لاس اوچتول د تعزیت په دعا کې ندي ثابت چې ندي ثابت لاس ولې اوچته ابای بیا هر یو وی دعا وته کې په جمع دعا کې هر سړي دعا مقصود نه ده مړي ته خی چې وګوره ماته لکه زر اغلم د خپل ازیره کولو لپاره وی چیرې دعا وته کې کم سړی چې دعاګانو پورې داسې خنداګانې کیږي نه داسې خنداګانې دعا پورې کوي د داسې سړي دعا به الله چرې د ضرورت په وخت کې قبول نه کړي. تو خدای ظالمه د دعا خپل آداب دي د زړه نه غواړه توجه سره غواړه الله ته متوجه شه. کم ځای چې لاس اوچتول ثابت دی هلته اوچت که کم ځای چې نه دي ثابت هلته مه اوچته وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع چې څنګه په فعل کې ده همدغسې په ترک کې ده. روټۍ ته چې کښېني دعا کې لاس اوچتول نه دي ثابت. روټۍ نه چې فارغ شي دعا کې لاس اوچتول نه دي ثابت. دقسې د تعزیت په دعا کې لاس اوچتول نه دي ثابت. کور کې نفل وکړه په درد باندې لړ شه مړي ته دعا وکړه بیا چې هلته لړ شي دنیوي خبرې مه کوه کښېنه مه بس دعا وکړه او راځه. نو وروره مړي دپاره دوباره تعزیت کول چې یو سړي جنازه وکړه او بیا تعزیت کوي فقهاو لیکلي دي دا مکروه دي. یو سړي په لومبۍ ورځ دعا وکړه او د درېیمې دعا له بیا ځي پښتانو به څادر په اوږۍ خي ترمس به لاس کې نیولې وي نن د درېیمه دعا د بیا ولزوي د پړې ځای راته جوړېږي. دو خدای بندگانو کم سړي چې یو ځل تعزیت کړ دی په دوباره تعزیت دله مکروه دی. نو وروره دوباره تعزیت دا ځان له مکروه عمل دی دا یو ګناه ده په امت کې. وروره کرسۍ رابار کول ځان له ګناه ده ټینټونه رابار کول ځان له ګناه ده مړي ته دیره کېدل ځان له ګناه ده بیا د مړي خوراکونه د هغې د کور نه کول دا ځان له ګناه ده. هلته کې چې کوم دی دنیوي خبرې کول ځان له ګناه ده. هلته بیا د دعا دپاره چغې وال چې دعا ورته وکړې دا ځان له ګناه ده. په دعا کې هلته لاس اوچتول دا بیا ځان له ګناه ده. نو رنګ ګناهونه دي په دې خلکو کې راجمع شوي دي او څه پکې ودرېږي تلاوت یې شروع کړي په اوچت آواز او بیا په هغې اجتماعي دعاګانې کوي. یو غم په دې امت کې نه دی. نو آیت کریمه کې وایي ان کنتم تحبون الله که تاسو مینه کوئ د الله سره فتبعوني نو تابعداري وکړئ زما. نو چې د نبي علیه السلام تابعداري کوې نو په هغې کې به تا ته عوض کې څه ملاویږي یحببکم الله الله به مینه وکړي تا سره ویغفر لکم ذنوبکم او معاف به کړي تاسو ته ګناهونه ستاسو والله غفور رحیم.